دا بس زه به ته یم چې هر یو شاګل دی پسې ودرېږئ پسې جنت دی کارت دی او که تنګ دی بس ودرېږئ مونځ کوئ په ډېران هم کېږي که عقیدې خرابه ده عمر ابن خطاب ته بدعتي وایي کنزل کوي بدره دی وایي عثمان غني رضی الله تعالی عنه ته تذلیل او د تحقیر خبره کوي ودرېږئ مړه په ډېران هم مونځ کېږي هر یو کس مولا دی او شاګل دی داسې راته ویم نه 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 زما مزاج دا نه دی چې زه څه وکړم په بوسو کې اوبه بوځم نه 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 زه دا کار نه کوم ما دا طالب علمۍ په زمانه کې هم نه دی کړی دا عالمان دي ما نه چا تپوس وکړو ګڼ شمېر عالمان دي او هر سړی وایي چې زه عالم یم یا که وایي نه خو خلک وایي چې هر سړی عالم دی نو موږ ته به پکې د صحیح عالم څنګه پته لګي نو ما ته د مردان د یو مولوي صاحب هغه جمله رایاده شوه وایي ده ته دا ښه پته لګي چې د مردان نسوار ښیي که د باجوړ ښیي که د چاټو چوک ښیي دا دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې په ماروین کې څومره سور دی او په ګولډ لیف کې څومره خوند دی وایي د دې پته ورته نه لګي چې صحیح عالم کم یو دی او دا خبره ټیکې کړې ده موږ د دې دپاره کوشش نه کوو ما نه بوځم دلته چا تفوس وکړو دا زوجانه ایشو ده ما مخکې چېړلې یم د یو دو جمعو کې یو کال دوی وشو بیا به یم چېرته وچېړم خو په شارټکټ الفاظو کې نن سبا ګوره هر سړی اداره کولاوئ هر سړی وایي زه څه یم زه پوهه یم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر څه دپاره قاعده او کلیه ورکړې ده تاسو چې د عالمانو د هغې پهچان کوئ نو تاسو به څه کوئ ما نه علیه و اصحابي هغه عالم دین چې هغه زما په طریقو روان دی زما صحابه مني زما او د صحابو طریقې کار ته هم سنت وایي زما د دې ستورو حفاظت کوي زما د ستورو عزت کوي چې هغه زما ملګري دي شارحین قرآن دي دغه علما ټیک دي نور د هېچ چا مه منئ د محمد رسول الله به ومنو چې په کم ګروپ کې که هغه ډېر مخې ځلیږي او مخ او سر پکې ګمنځېږي خو چې د هغې مشران د صحابو مخالف د هغو مشرانو په انبیاو باندې چارجز لګولي دي هغه خلک چې د صحابو بېعزتي کوي کله عثمان ته بدعتي وایي کله عمر ابن خطاب ته بدعتي وایي د داسې خلکو نه به ځان ساتئ اگر چې اوس زر تسبیحات ولې نه وي څه اگر چې دا شپه ورځ ولې نه لګي او الله ته سر به سجود ولې نه او چې کله د صحابو اهانت وکړي نو دا بې عالم نه دی دا بې عالم دا مې ته یو قاعده کلیه وویله مخکې ځم نو الله رب العزت خپل کلام کې وي ځکه چې چا په ذهن کې به راغلی چې یاره په عالم باندې خو دا لګی دی خو کم عالم پسې لاړ شو جرار صاحب دا هم یو پوینټ دی هر سړي پنسۍ جوتې کړي دي ښه ښکلي پیزارې په خپو کړي دي او چا پکې توقونه د سعودي اغوستي دي او څوک څه نو بس ډاکټر صاحب خطا شي چې دا ټیک دی او که هغه ټیک دی نو طریقه مې ورته څه وښودله ما انا علیه دا د محمد رسول الله کلیه ده څوک چې زما په طریقه دی او زما د صحابو په طریقه دی بس دا ټیک دی دا څوک دی دا ټیک دی صحابو کې څوک ټکراو پیدا کوي داسې ملا نه به ځان ساتئ ټیک ده که تاسو له جومات د سعودي په پنډ جوړئ خیر دی څه مسله نشته جوړی دي خو داسې عالم پسې به شاته مونځ هم نه کوئ څه داسې عالم پسې به شاته ودرېږم داسې کسانو پسې مونځ نه کېږي داسې عالم پسې مونځ چې هغه د محمد رسول الله د ملګرو بې ادبي او ګستاخي کوونکی دی د داسې خلکو پسې مونځ ډاکټر صاحب نه کېږي د داسې بې ادبه پسې امام د داسې امام پسې ته نشي ودرېدی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ځای فرمایي چې تاسو بیا هم په شک کې تاسو ته لار نه معلومېږي اتبعو سواد الاعظم تاسو داسې کار وکئ چې سار وکئ چې په کم ګروپ کې د علماو تعداد سیوا دی هغه ګروپ ته شامل شئ دویمه قاعده کلیه څه ده او انشاءالله به دې به ډاکټر صاحب زه بیا جمعې وکړم چې دا شی کلیر شي ګنې رومیانونه راچیلي خیر ته ګنې وایې چې کله ده به دې کمیس مې مونځ وکړو چې یو په اویا زره دی او نور به ته پته نه چې بېلمازه دی د هغې په هوا وتو باندې اودس نه ماتېږي د هغې په اینه تلو باندې د هغې اودس نه خرابېږي او پکې به داسې ښکاري ته ګنې وایې چې دا خو د وخت د زمانې غوث دی څه دی ډاکټر صاحب پې ډېر ښه ورسېدو بهرحال نو الله رب العزت دا د سړون دین نه دی چې په دې کې پته نه لګي دا د هر سړي څه کوي کلیرنس کوي څه په عالمانو کې هم د ښه او بد کلیرنس څوک کوي دا قرآن او حدیث کوي دا محمد رسول الله کوي دا د صحابو طرز عمل کوي تا ته به سړی مخې ته راولي چې ته څوک پالو کا
ته د چا پسې روان شه. دا قرآن او حدیث ښودلي دي، دې کې علماو تنګولو د ضرورت نشته. بهرحال نو الله رب العزت نو که زه اوس عالم بیانوم نو ګورئ دغه به وي ښه ډاکټر صاحب، هسې نه نور په خوش پیمۍ کې پرېوځي چې زمونږ هم مدرسې، زمونږ هم شیخ الحدیث دي، زمونږ هم شیخ القرآن دي، خیال دی مونږ هم اسلام خورو، مونږ هم د دین ټیکهداران یو. زما د دې جمعې سره د هغې تعلق نشته. آی ایم سوري، د دغه خلکو نه زه ډېر معذرت کوم. تاول د خپل مشرانو کتابونه برابر که بیا به وروسته ګورو، ته د هغو کردار باندې معافي وغواړه بیا به وروسته ګورو. ته صحابو په بېعزتۍ باندې الله ته سر به سجود شه، ته معافي وغواړه د الله نه، بیا به وروسته ګورو. نو زما دا کم ټافک چې روان دی، کم قرآن او د حدیث هغه وضاحت چې کم ستاسو مخې ته اقدم نه به اتبعو سواد العظم او کم به وي ما انا علیه و اصحابي. څوک چې د محمد رسول الله په طریقو روان دی او څوک د هغه اولین ملګري چې دي صحابه شارحین قرآن د هغې په لار چې روان دی، نو زما به مراد ډاکټر صاحب غفران صاحب حق کوي. ګوره چې دلته بل څوک پکې وروانه چې دلته خو ګوره هر سړي ټوپۍ په سر کړي، تفسیرونه هم کوي په روژو کې، زم یم زم او یې. بهرحال ډاکټر صاحب خفه خو نه شي؟ ښه زه شکر ده. ځینې خلک خفه کېږي نو زه څه وکړم یار، نه ویم دا بس زه به ته یم چې هر یو شاګل دی پسې ودرېږئ پسې جنت دی. کارت دی او که تنګ دی بس ودرېږئ مونځ کوئ په ډېران هم کېږي. که عقیدې خرابه ده عمر ابن خطاب ته بدعتي وایي، کنزل کوي بدره دی وایي، عثمان غني رضی الله تعالی عنہ ته تذلیل او د تحقیر خبره کوي، ودرېږئ مړه په ډېران هم مونځ کېږي. هر یو کس مولا دی او شاګل دی. داسې راته ویم نه 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 زما مزاج دا نه دی چې زه څه وکړم په بوسو کې اوبه بوځم. نه 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 زه دا کار نه کوم. ما دا طالب علمۍ په زمانه کې هم نه دی کړی څه، او د هغې رزلټ به دا په مخه به جوماتونه بدلېده او استادانو به مې لږ ګزاره کوم. څنګه ګزاره وکړم؟ ولې صحیح خبره ده، پیغمبر د کم عالم نښه چې ښودلې ده دا به خلکو ته نه، هغه چې کم طریقه او فراسس ښودلی دی هغه به خلکو ته نه. دا خو علم پټول دي، دا خو لاره پټول دي، او کم از کم زه دا کار نشم کولی، کم از کم زه دا کار نشم کولی.